إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه أو كما قال. وأيضا آخر إن في الجنة نهرا اسمه غيان عليه مدينة من مرجان له 70,000 باب من ذهب وفضة لحامل القرآن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم. برادران اسلام، اللہ جل جلالہ ډیر عظیم احسان وکړي چې الله رب العالمین پیدر پہ اللہ پاک پدر ادارہ سے الحمدللہ حفاظ کرام قرآن اعظام جوڑائی دا دے اللہ پاک احسان دا دا دے مرلوی احسان دا چی دا اللہ فضل نہیں دا اللہ پاک احسان نہیں دا یو شاسک نشی حاصل ہوئی. دنیا سے ہر سڑی عزت غوڑی، دنیا سے ہر سڑی خواہش داوی تمنائی داوی چی موتا عزت ملاوشی کا نری ناوی کاغا شزی ناوی کاغا عامی و کاغا خاصوی کاغا مالداروی و کاغا فقیروی دے ہر سڑی پا زین و پا فطرت شدا شہدہ چا اللہ موتا عزت روکی. سیک وچیرے عزت غوڑی سیک وچیرے غوڑی خو رب کریم چی بنیادی عزت کمشی تویردہ آغا صاحب قرآن تویردہ. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من یرید. دا ہر صد اللہ پا عطا بندی کے لی دا اللہ پا مہربانی بندی کے لی چی چاہتا اللہ پاک وہ غوڑی وہ دے کرم پہ نگاہ تو کی بے رب کریم یہ دو قرآن کریم تک شرعی دا خوش قسمتی خلقوی چکیم سکھ اللہ پل کلام تک شرعی و دا آغا کلام دا کہ دیتا کلام اللہ ہوئے زناس منی کی تو بھی ندی ہمو عزت منے آغا دی تورات پا شکل شے دی زبور پا شکل شے دی انجیل پا شکل شے خونه دی اغی زما رب کریم و غسیدو انی آغا تلاوت کری دی لکه سرنگی چی دی الحمد نونسد دی والناس پر دا قرآن چی دننی حفاظ کرام ترہی الحمدللہ میشتو سے ترہی پا دی بندی اللہ پاک پخپلا بندی کلام کرا دا پخپلا تیر کرا دا اللہ پاک. دا دیر لوی اعزاز دا دا دیر لوی اعزاز دا چکیم سخت دا کلام تیرئی دا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ تیرئی دا اغا کلام دا چی پا دیون دا اللہ پخپلا ہم کلام شو پا دخ توجہ پا دخ سوچ پا دخ فکر سر تیرول پچار دی. نو خبرہ میں دا پر کولا چی ہر سرائی غوڑی چیزی عزت من شو سیکی پا دنیا شو غوڑی سیکی پا مال و دولت شو غوڑی سیکی پا جگیرداری شو غوڑی سیکی پا کاروباری شو غوڑی سیکی پا یونیورسٹی شو غوڑی سیکی مطلب پا فیکٹری شو غوڑی پا گڑیوں شو غوڑی خو لیکن بنیادی عزت رب کریم شالا دا چاہتشی شدا پا قرآن کریم شدا ویلے در صاحب قرآن تا اللہ کیم سویر کئی پا دنیا سے اللہ مرتبے ور دی پا قبر سے اللہ پاک مرتب ور کئی اور پا میدان محشر سے رب کریم چی دق انسان دے پرس تیوری کریے دو وہ کیم سے کیم عزتین اللہ پاک دق صاحب قرآن تا منتخب کری دی آدھی دنیا بدشوئے انہیں عجیزہ دی دیکھنا ٹولا دنیا عجیزہ دو دیکھنا ٹولا دنیا ولی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فضل کلام اللہ على سائر الكلام كفضل الله على خلقه
د قرآن فضیلت په ټولې کتابې باندې داسې ده لکه د الله فضیلت په خپلې بندګانې باندې. الله څومره لوی ده، د الله عظمت څومره لوی ده، د الله لویوالی څومره لوی ده، الله څومره لوی ذات ده. نو د دې وجې نه د الله کلام یا په ټولې کلمې نه دومره افضل ده. نو چا عزتمند ده؟ قرآن عزتمند ده، الله کلام عزتمند ده، پکیم پیغمبر نازل ده، محمد رسول الله عزتمند ده، امام الانبیاء ده، کیم امت ته الله ورکړه ده هغه امت عزتمند ده. و چې کیم فرشته راوړه ده هغه فرشته عزتمند ده. وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين. نو د دې قرآن عظمت او د دې لویوالی چې څومره سړی کوي و څومره ویږده وایي شي، خو دومره پرېږدو چې دنیا نظام ده. الله پاک په دنیا شي، الله پاک دومره حشاش و بشاش بل څوک نشي رہی، دومره پرسکون زندگی بل چاته نه ورکوي چې څومره صاحب قرآن ته الله پاک ورکوي. چې کیم څوک د زړه په لګن سره، د زړه په لګاو سره او د زړه په دلچسپی سره قرآن وی، الله پاک یې ظاهریه منور کوي، باطنیه الله پاک منور کوي، والله رب العالمین لیارو ته کولو کوي. دې وجې نه و دغه رنګې قبر شی دغه انسان د پوره څومره فضیلت ته. بهرحال خلی اشاره کوم د هغې نه بعد آخرت شی، میدان محشر شی، د ده خاندان چې دومره الله پاک مهرباني الحمدلله وکړله. دا وړیکې مهرباني نه ده د الله پاک، د الحمدلله اونسه د والناس پرې په دې باندې خوري شوي دي، په دې پرې محنت شوه ده، د استادانو محنت، د استادانو شفقت، د استادانو هر قسم توجه هغه زوی ته سړی ورسوي چې بچي نه یو باکمال انسان الله پاک جوړ کړي، یو باکمال انسان الله پاک ونې جوړ شي، با حیا انسان الله پاک ونې جوړ کړي. نو دې وجې نه په دنیا شه په معاشره شه ډېر بچیون شلېږي، خو هغې بچیونه او د مدرسې په بچیونه شه ډېر فرق وي. او وجه دا ده چې استادان د هغې پرورش او نگهدار په داسې انداز باندې کوي چې د خپل بچي په نظر ورته ګوري، لکه د خپل بچي چې څرنګې خیال ساتي، چې څرنګې په دا لیکسیک سه ټیټ وکړه په دا رګي باندې داسې د بل بچي دپاره هغه توجه یې وي، هغه سوچ یې وي، هغه دعاګونه یې وي، په هر ټیم شي هغه دعاګونې ورته غواړي، خپلې بچیونو سره دغې شاګردونو ته غواړي. نو د هغې برکت دا وي چې الله پاک دومره مهرباني په باندې وکړي. یقینا دا د مدارس، دا د اساتذه کرامو دا ډېره لویه مهرباني ده په شاګردونو باندې چې د هغې باندې لویه توجه ده چې الله پاک دومره صاحب کمال انسانان الله پاک باندې جوړ کړي و دیه مکمل قرآن الله پاک وريوت کی و دغه حافظونه تبع الله پاک قیامت په میدان شو سویر کوي کنه ور کوي په دنیا شوه هدا سره الله سری پی په جوب شنی خو دمر حشاش بشاش وی او بل ولکپتی وی او په لگزټنی لوی خیبینه کوي چې ټوکنه آرام مینو ورزي به آرام وی وجه سدو قرآن ش سکون دا الا بذکر الله تطمئن القلوب. قرآن کریم تقریبا 55 نمونه دی پاشه یو ذکر چې دا د الله رب العالمین د کلام نوم دا ذکر. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یقینا میغه د قرآن نزلنا او میغ محافظین د قرآن میږي بل څه کې نه دي. نو چې قرآن زما الله غستلا د اول ورځې نونسا د قیامت ته سبو پرې سیک یو حرف بدلوای نشي ونه چا بدل کړه دا. فاتو بعشر سور مثله فاتو بسوره من مثله. مختلف شه ایغه مشرکین مکه ته چې پیغ ټیم شه د تشي دوره وا پیغ ټیم شه د فصاحت او د بلاغت دوره وا. خو لیکن بیا هغه اهل عربونه عاجز شل د فصاحت او د بلاغت په اعلی مرتبه باندې فائز خل هغه اعلی شعرا ا د دین عاجز شل ویل چې دا د انسان کلام نه ده بلکې دا د خالق کائنات کلام ده. خالق کائنات کلام ده. نو هغه ذات چې کیم ذات ته د قرآن ویل
په دا ژبه باندې او دا قرآن یاد کې او عمل په باندې وکړي هغه رب کریم قیامت په میدان شي تو ته څه درکوي په دغه دنیا شي د بنګلې نه وي بلډینګونه د ده نه وي نه رسېدلی نه وي خو یاد لره قیامت په میدان شي صاحب قرآن ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائے ان فی الجنت نهرا जन्नत में एक नहर है इसमहु रैयान इसका नाम रैयान है अलैहि मदीनतुम मिन मरजान इसके ऊपर मरजान का शहर है लहू 70 अल्फ बाब इसके 70,000 दरवाजे हैं मिन ज़हब व फिद्दा सोने और चांदी के बने हुए हैं किसको दिए जाएंगे लिहामिल कुरान इन हामिलीन कुरान को दिए जाएंगे जन्नत शे और नहर दा चे देख नो रैयान दा अलैहि मदीनतुम मिन मरजान पैगनेर बुंदे पोस्ट मरजान शहर अल्लाह पाक लगावला दा लहू 70 अल्फ बाब 70,000 दरवाजे दी दावे सेमरा अबू दीवी वो दावे खृष्टवी दावे सिमटवी दावे तशैवी वे चे ना दा शे ना दा मिन ज़हब व फिद्दा सोने और चांदी के बने हुए होंगे दे सरे जरे ओ दे स्पिने जरे खश्ते वे लगी हुई गारा वे ओ गारा वे मट्टी नवी सिमट वे नवी आवे मुश्क ज़फरान व अंबर वी देवे बंदे वे जोड़ाई वो देवे ना बात चाहता वे कौन शी लिहामिल कुरान दग हामिलीन कुरान ता दग हाफिज़ों ता चे दस्तर वखना दे तहज्जुद टेम न चिकशी वो ये ना बात ए मस्जिदान दिनो वो दे 10 बजे पे दा कुरान मुन्ने मंजेरी दा कुरान करीम दे रब करीम तरफ न सकीना पे मुन्ने नज़लेरी व गशियतुहुमुर रहमा अल्लाह पाक के पहपल रहमत शनु गोड़ी दा खल्क अल्लाह पाक ते रहमत निगाह तकई वो फरिश्ते उतरदरीमी वो दासमोन पे हल्का पे बोल दे जोड़े वो दा टोला उरस पे मुन्ने हल्कावी बे दा खल्क दगा साहिब कमाल नगर जेरी चश्पाओ उरस पे दिए मुन्ने दे अल्लाह पाक तरफ ना सकीना वरेजी कुरान वेशी दा अल्लाह कलाम वेशी बहरहाल इददे हाफिजों ने इददे तलेबों ने दा मरातिब दी अल्लाह पाक की वर गई मैदान महशर शावर गई वो दागा कीमतीना इददे ना दुनिया आजेज़ दो ए दुनिया तकतीना दे दगे ना आजेज़ दी दगा सिमरा पैसे दी दा सिमरा दुनिया दो रब करीम आगा अबदुल आबाद जिंदगी जहाँ मेरी ने कुरान दम रखी है अल्लाह पाक तमिश्तुल तामल को ले तौफीक नसीब की वो दे टोले बच्चों और खसूसन मोहम्मद साद चिकीम कुरान करीम योत के अल्लाह पाक तामल को ले तौफीक और नसीब की कुंदे हेमिश तो से टोले औलाद अगल अल्लाह पाक ने को कार की वो साहिब कुरान दे अल्लाह पाक को कर दे वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन